څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا نننۍ غونډه دا زمونږ د ډیر ګران ملګری حکیم شاعر او د ریډیو صداکار حافظ اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب مرحوم دا غي په یاد کې راغونډه شوې ده او په دې کې موږ سره ډیر ملګری شرکت کوي او غي موږ سره شریک دي. باقاعده د دې غونډې آغاز بر تلاوت کلام پاک نه کو خداغي نه مخکې د دې تعزیتي غونډې صدارت په موږ سره ډیر محترم جناب نورالامین یوسفزی صاحب کوي. هغه تخواست چې هغه سټیج تراشي او خپل کرسي سنبال کی. جناب نورالامین یوسفزی صاحب او دا غننګي په دې غونډه کې موږ سره ډیر محترم جناب طلا محمد شباب صاحب هم شریک دي. هغه تخواست چې د سټیج تراشي او د مشر ملما کرسي سنبال کی. محترم طلا محمد شباب صاحب. اوس د دې غونډې باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کو. زه روح الامین صاحب تخواست کوم چې غیر راشي او تلاوت کلام پاک وړاندې کی. جناب روح الامین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاک الله. زه تلاوت کلام پاک نه پس زه خواست کوم اسرار رجی صاحب ته چې هغه راشي او مېلمنو سره په سټیج باندې کېني. اسرار رجی صاحب موجود دی؟ هغه دې راشي او په سټیج باندې د کېني. خو د هغې نه مخکې د راغلو ملګرو ته په خیر راغلي ووایي اسرار رجی صاحب او د هغې نه پس بیا په سټیج باندې مشرانو سره کېني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل طرف نه او د خپل ټول اهل خانه طرف نه ټولو ګرانو او خوږو مېلمنو ته هرکلی وایم او ستاسو ټولو خوږو مېلمنو ډېر زیات شکرګزار یم چې دې مصروف وخت کې چې کوم دی خپل وخت وکاږه او زموږ حوصله افزایي مو وکړه. د اشتاق د شخصیت په حوالې سره د ادبي شاعري شاعرانه او ډاکټري حکیمي دا ټول ستاسو وړاندې دي. خو زه به د هغه چې کوم دی یو دوه درې صفات داسې وو چې هغه کې ډېر زیات نمایه وو. یو خو چې کوم دی هغه کې سخا ډېره زیاته وه او سخي ډېر زیات و او دا پکې د درجه کمال د حده چې کوم دی نو دا خبره موجوده وه. کوم ملګري چې دلته تللي راغلي دي هغوی ته به هم د دې خبرې اندازه شوي او ډېر زیات چې کوم دی انتهایي میلمه دوستو او دغسې چې کوم دی هغه ورسره یو سماجي کارکنو چې چاته به هم چې کوم دی نو سماجي کار کېده هغه به پکې بھرپور حصہ اخیسته او که کله هم سماجي کارکنان د څه قسمه هیلپ دپاره امداد دپاره راغلي دي نو څوک هم تش لاس ته نه پرېښي. او دویمه خبر دا ده د هغه ګریلو زندګي چې کوم ده نو هغه د خپل پلار مور ډېر زیات خدمتګزار و. د پلار ډېر زیات خدمت کړی و، د مور ډېر زیات تابعدار خدمتګزار و او دغسې د نورو وروڼو خویندو ډېر زیات چې کوم دی نو قدرمند و چې خویندې یا وروڼه مونږ به رالو نو ډېر زیات په چې کوم دی هغه به خوشحاله او قسمه قسم چې کوم دی نو ګوټ نه مې یو قسم لا شعر راویستو او د خپله حوصله افزایي وي که نه او یې خیله نو ما سره چې کوم دی زما خو کشر ورور
خو زما به ډېر زیات چې کوم دی قدر عزت کولو لکه د یو پلار غوندې حیثیت چې کوم دی ما ته راکړی و چته چې کوم دی نو په ژوند کې ترخه خبره چې کوم دی هغه ما سره نه ده کړې او که په دغه افسوس کوم که چته کړی وی نن زه دومره چې کوم دی نو خفه نه وم که په ژوند کې چته هم چې کوم دی نو زما د څه خبرې مخالفت کړی وی او ما ته څه ترخه خبره کړې وی نو نن به چې کوم دی نو زه دومره یعنې افسوس ته مې نه کوم هغه پسې وایي د هغه په یعنی وجه باندې تاسو سره چې کوم دی نو انشاءالله زموږ تعلق هغه برقراري او په هره موقع به چې کوم دی انشاءالله نو تاسو موږ سره مرسته کوئ انشاءالله او یو بل سره به چې کوم دی دا تعلق برقرار ساتو او یو ځل بیا چې کوم دی د ټولو خوږو مېلمنو ډېر زیات شکرګزار یم چې یعنې په دې قیمتي وخت کې چې کوم دی نو زموږ حوصله افزایي وکړه. سلام. د اسرا علیه صاحب ډېره مننه چې ملګرو مشرانو ته هرکلی وي دومره خوندورې خاطرې را سره شریکې کړې. زه محترم انور مانیروال صاحب له بلنه ورکوم چې هغه راشي او په سټیج مشرانو سره کینی. محترم انور مانیروال صاحب د دې نه پس زه محترم شیراز حسرت صاحب له بلنه ورکوم چې هغه راشي او زموږ او ستاسو په وړاندې نعت شریف پیش کړي. محترم شیراز حسرت صاحب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کمل والے سے وہ جذبہ سنو لوگوں. محبت کمل والے سے وہ جذبہ سنو لوگوں. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے. نبی کی نعت جو سن لے سخن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا.
نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں، چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں، چلن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ ملګرو ته د معلومه وي چې دا غونډه د سید عادل او د اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د کورنۍ له طرفه را جوړه شوې ده، نو دواړه ډېر د ستاینې وړ دي چې زموږ دا ګران ملګری د باندې دا تعزیتي غونډه را جوړه کړه او دا مشران یې راوبلل. زه اوس بلنه ورکوم جناب لیاقت تصور صاحب ته چې هغه راشي او د اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب په ژوند باندې دای په فن باندې خبره وکړي پر یو دو شعرونه د اشتیاق صاحب چې سډیره عجیبه ښکاري دنیا د تا نه پس، خندا راته جړه چمن صحرا د تا نه پس، تنها شوم آشنا خو تنهایی نه پیژنم، ملګری را سره وي ستا سودا د تا نه پس. جناب لیاقت تصور صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام پروردګار چې بخښونکی مهربانه دی. سټیج باندې ناست زموږ ټول مشران، نورالامین یوسفزی صاحب، شباب صاحب او د اشتیاق د کورنۍ مشر او انور صاحب، مخامخ ناست ټول ملګري. د اشتیاق صاحب په حواله راغونډه شوې دا غونډه یو بل ستاینه د سید عادل صاحب کومه چې د اشتیاق صاحب نه پس خو د هغوی د کورنۍ رونه ډېر مین دي، خو مطلب یې ادبي څوک وارث یې نشته، خو بیا هم سید عادل دا کمال وکړو چې د هغوی یادولو لپاره دا غونډه هر څومره ده چې راغونډه یې کړه ډېره زیاته مننه یې کوو. اشتیاق صاحب سره خو زما ادبي ناسته پاسې ګوره ځکه نه وشوه چې زه ټول عمر مسافر پاتې شوم، خو هر څومره هم ناسته چې ورسره شوه نو هغه موږ د ادبي ملګرو نه بیل محسوس کړو. هغه یو حکیم، هغه یو ډاکټر، هغه یو شاعر، هغه یو نثرنګار او د ټول نه غټه خبره هغه یو صداګار، ډېر بل شان شخصیت. د یو څو ورځې مخکې ما له سید عادل چارسدي د سیمې د سهارګل کټوزي صاحب کتاب راکړ پوهنه، نو د هغې د لوستو نه پس ما سید عادل ته ټلیفون وکړم، یاره دې کتاب کې ما یو عجیبه غوندې څیز ولیده، تا کتلی؟ نو ده ویل چې نه ماته ووایه ته. نو هغه کتاب کې هغوی داسې شخصیات راغونډ کړي دي چې هغوی په خپل فن کې څه کمال کړی، مطلب یا د ازادۍ نه مخکې یا اوسني وخت سره، خو داسې څه چې هغه نوعیته وي. په هغې کې د اشتیاق صاحب نوم او هغه دا کمال کړی و چې د جاپان نه راغلی صنف اوتومونو یا کاموچي، دا یو صنف و چې په هغې کې دی په لومړي ځل باندې په پښتو کې دا بازمایي کړې وه. نو هغوی په دې حیثیت سره په دې کتاب کې شامل کړی چې لکه څنګه هایکو په پښتو کې ومنلې شوه، نو دغه شان دی په دې یو صنف باندې په پښتو کې دا بازمایي وکړه او اشتیاق صاحب د هغه قیمتي کتاب یو حصه جوړه شوه. نو دا د ستاینې خبره ده. هغه اشتیاق صاحب ته د دې خبرې پته نه وه. ما چې کله سید عادل ته ټلیفون وکړو هغه ته دا خبره وکړه، نو ډېر خوشحاله شو، هغه وایي چې دا خو کمال شو، ما ته خو د دې څیز پته نه وه. بهرحال مشران ناست دي، دوی په حواله باندې به ډېر زیاتې خبرې به وکړي، ډېر معلومات لري. زه به خپل یو کلام وړاندې کړم که د صدر صاحب او مشر مېلمه اجازت وي.
زما د سوي اسویلی نه دی وږمه جوړه کړه زما د سوي اسویلی نه دی وږمه جوړه کړه وخت فنکاري زما نه دی نغمه جوړه کړه چرته ژوندوله پکې ځای د اوسېدو هم پرېږده چرته ژوندوله پکې ځای د اوسېدو هم پرېږده د کر له ځمکې د قاتله ادیره جوړه کړه که راته او کوي که نه کوي خو زر یې وکړه که راته او کوي که نه کوي خو زر یې وکړه تا هم ای ښکلیه خبرې نه کیسه جوړه کړه او زه د دې کلي د حجرې او د جومات سړی وم زه د دې کلي د حجرې او د جومات سړی وم محبت مانه د میلې او تماشه جوړه کړه تاریخ به څنګه د میوند ملالۍ هیره کړي تاریخ به څنګه د میوند ملالۍ هیره کړي چې توت سنگر کې دوپټې نه یې جنډه جوړه کړه او غربت مې څه دی تصوره سم قلم دی که نه غربت مې څه دی تصوره سم قلم دی که نه څنګه یې ماله په جوسه د ژوند نقشه جوړه کړه ډیره مننه تصور صاحب یو بل مجنون هم شته دی ای مجنونه تا پسې یو بل مجنون هم شته دی ای مجنونه تا پسې یو بل لیلا هم شته دی لیلا د تا نه پس په دې شعرونو باندې سره غواړم جناب ذاکر یوسفزی صاحب چې هغه خپل تاثرات موږ او تاسو سره وړاندې کړي جناب ذاکر یوسفزی صاحب